دا خبره ډېره راکلې او ډېره مننه کوم د دې پس صادق صاحب څوک راوړو زما مجید چې ابوذر ته مو کول ابوذر یوسفزی ابوذر یوسفزی ابوذر یوسفزی صاحب خبره راوړو ابوذر ته زه یو تمهید خیر تړم دا ډاکټر اقبال حنا کوهاټ شیرونه مخې له راغلي دا وامه چې د دیدن اختر شو لرې د دیدن اختر شو لرې که روجې ډېرې اوږدې شوې که زما او ستا ترمنځه فاصلې ډېرې اوږدې شوې پښه نیولې شو وختونه پښه نیولې شو وختونه که لحظې ډېرې اوږدې شوې دا د هجر میرات مړي دا د هجر میرات مړي سلسلې ډېرې اوږدې شوې دوه نیمې ورځې ژوند دی ستا نیټې ډېرې اوږدې شوې او د لنډون په تمه تمه د لنډون په تمه تمه اوږدېدې ډېرې اوږدې شوې او انتظار مې سترګې سرې کړې ابوذر انتظار مې سترګې سرې کړې شوګیرې ډېرې اوږدې شوې او سپین سبا مخ ته دې وایه تورې شپې ابوذر به نوی لیکوال دی او هغوی زما به چې د دې بدرو ملګرو پېژندګلو به وکړه تاسو په خبره باندې ابوذر خوجي د انبار کلي سره تعلق لري او نوی زلمی شاعر دی او ما تقریبا 3 مشاعرو کې دی واورېدل او د دی کلام زما ډېر زیات خوښ شو نور تعارف به دی خپل کوي چې دی کوم ادبي ګوند سره تعلق لري او چانه زیات متاثره دي سبق یې څومره ویلی دی کار روزګار څه کوي نو ابوذر جی نو زه خو د انبار کلي سره تعلق لرم ابوذر مې نوم دی او اف چې کوم د تعلیم مې دی ماشاءالله او دې وخت کې چې کوم اسلام آباد کې سکار په ویډیو ټک په او دغه د ټولنو خبره وکړه نو کام طلب صحابه ته ضرور حاضر دي مشرانو سره او اجمل منصور د دې کډرو ورځان هغه سره متعلق دی شاعري ناس دي جی تر اوسه پورې د څومره شاعري وکړي تقریبا ډېره شاعري خو بس ته ولیکو بیا کومه خلاره ټیک پیږي بس نظر خاص داسې خو دا ورکېږي بیا ورپسې وروستو ګرځي بیا به دي نو ایوب صابر صاحب وایي که نه وایي شاعري د الهامي کیفیت نه وی د جهان دواړه نمبر شاعران دا الهامي کیفیت ته ما سره شي که د ولي ګټیک ته کېږي هوا مرغه او پاوا صحیح خبره او چا نه متاثر ډېره متاثره خو زیات کلیوال مې نن سبا کتاب هم چاپ کړی زیاتر هغه ګورم ډېر جاوید شاه درمان شاباش نور ښه استادان شاعرانه یې ګورو مطلب هغه لږ دې وخت سره ډېر ګورو څومره وخت وشي چې شاعري کوئ شاعري خو یاره تقریبا د 2019 نه 2019 صحیح او نن به خپلو مینهوالو ته څه اورول غواړې نظم که غزل نو غزل به ووایم ارشاد صاحب دیم ناست دی ارشاد یان ارشاد دې وخت کې به موږ صوفه مبارک یام ارشاد چې زورور دلته راپاسي د کمزوره ساه وباسي زورور دلته راپاسي د کمزوره ساه وباسي د خلکو کې احساس نشته د روغه ساه وباسي مطلب چې مرګ دې مقرر نه وي نو نه مرې دا مې واوره چې مرګ دې مقرر نه وي نو نه مرې دا مې واوره که خلک درنه هر څومره په زوره ساه وباسي چې مرګ دې مقرر نه وي نو نه مرې دا مې واوره که خلک درنه هر څومره په زوره ساه وباسي که خپله محبت کوي نو هېڅ ګناه یې نشته که خپله محبت کوي نو هېڅ ګناه یې نشته په مینه باندې دا خلک د خوره ساه وباسي خپله محبت کوي نو هېڅ ګناه یې نشته په مینه باندې دا خلک د خوره ساه وباسي نو دلته کې قانون هم د دې سپینو لاس کې پروت دی نو دلته کې قانون هم د دې سپینو لاس کې پروت دی دا سپین سپین چې راپاسي نو د توره ساه دلته کې قانون هم د دې سپینو لاس کې پروت دی دا سپین سپین چې راپاسي نو د توره ساه وباسي ابوذر چې په سجده کې یم خوشحاله یم یاره ابوذر چې په سجده کې یم خوشحاله یم یاره نو خدای خو دې زمانه په نسکوره ساه وباسي ابوذر نور شته سره که نه بله تېره کوي نو بس کلام بل وایي ارشاد
چې د سبا څخه کوي سبا صبرېږي نه په یو حال کې انسان د محبته صبرېږي نه په یو حال کې انسان د محبته که هر څومره نفرت وکړي شیطان د محبته که ستا غونده کې ښکلی چېرته خدای په ما مین که که ستا غونده کې ښکلی چېرته خدای په ما مین که زه زر به ورته وایم چې قربان د محبته که ستا غونده کې ښکلی چېرته خدای په ما مین که زه زر به ورته وایم چې قربان د محبته هر حال به ورته زه د محبت کیسې کومه هر حال به ورته زه د محبت کیسې کومه که هر څومره خلاف مې وي جانان د محبت صاحب ای بل ځان له یار کې صرف دې ما ته پرېږدي ای بل ځان له یار کې صرف دې ما ته پرېږدي زه نه منې کوم رقیبان د محبت ای بل ځان له یار کې صرف دې ما ته پرېږدي زه نه منې کوم رقیبان د محبت او ته څه وایې شاعر د نفرتونو را جوړ وي ته څه وایې شاعر د نفرتونو را جوړ وي قسم دی چې جوړېږي شاعران د محبت نن ابوذره که ملګري د یو څو چېرته پیدا شو ابوذره که ملګري د یو څو چېرته پیدا شو وباسو په منځ کې د خفګان د محبت ډېر زبردست دا صالح صاحب ابوذر خو ډېر ښکلي شعرونه وو ډېر زبردست د دوی د قامت نه د شعر د قامت ډېر زیات لوړ دی او زه په دې باندې ډېر زیات خوشحالي کوم ډېر زیات فخر کوم مونږ چې به کله مشاعرې له لاړو نو مونږ به وایي د انبار مونږ سره یو شاعر دی جاوید شاه درمان او دا ده چې هغه له الله تعالی دومره عزت ورکړی دی چې زه کوهاټ ته تللی وم کرک کې یو مشاعره وه او هلته کې ما ته جاوید شاه درمان به یې چا راته ووایي چې یاره تاسو هغه پېژنئ او هغه د هغه پېژنګلو په سبب باندې هغه ما له ډېره مینه راکړه چې زما ډېر زیات خوښ دی دا اوس صاحب خبره وکړه چې دې شیشې د سوشل میډیا خلک یو بل ته نږدې کړو شاعران او دا پټ لالونه را پیدا کړل نو دا یو ډېر ښه او بیا داسې وروڼه صاحب مانیروال خپل یو پیج دی د سید عادل صاحب خپل یو پاڼه ده دغه شانته یو سلمان بھائی خپل دی چې دا کوم خدمات کوي د پښتو ادب دپاره نو زه وایم چې دا الفاظ نشته چې دا وستایو ډېره مننه ابوذر یوسفزۍ صاحب تاسو یو جهان مننه تاسو له بیا هم مقدر کوو د لومړني نشته سرته ورسوو نو انشاءالله تاسو به بیا هم یو خبره درته کوم د خبره وکړه چې هر یو شاعر و جاوید شاه درمان نو شاعران تقریبا نور هم شته دی خو دا چې شیشه باندې نه راځي پټ وجي بهر زما بابا چې کوم دی نو هغه هم بالکل جی ښه شاعر دی او ډېر زوړ شاعر دی کتاب هم د خیر سره اوس چاپ شو او سید کلام صاحب او د ګلدان نوم یې د کتاب نو هغه هم چاپ شو په هغه کې تقریبا داسې چاربیت هم دي چې مې شونډې خوځې ورکې لګي حالانکه چاربیت لیکل ګران کار دی اوسني ډېر کم دي خلک بیا پکې داسې طریقې سره چې انشاءالله چې وایس اف ټایم رادیو اف ام 105.6 ته مې راغواړو د هغه نه به د هغه د پوره ژوند تاریخ چې کوم دی هغه د